کوم خلق چې غواړي چې په حادثاتو کې زه محفوظ شولې او د الله رب العالمین د قهر او د عذاب نه بچ شوې او زما زندگی دی محفوظ وي، هغه د په خپل رشتہ دارۍ کې گزاره کوي. په معمولی خبرو د ضرور سره روري نه ورانه، په معمولی خبرو د مور او د پلار سره خفګان نه پیدا، په معمولی خبرو د تر سره او د ماما سره او د رشتہ دار سره رشتہ نه کټ کوي. مونږ زر وایو یاره خبره راته بده وکړله نو ما برداشت نه کړه، نو ښه خبره خو هر څوک برداشت کوي. برداشت خو دې ته ویل کېږي چې نامناسبه خبره دې ورله برداشت کړله، قار دې برداشت کو، درد دې برداشت کو، زورنه دې برداشت کړله. دا نه چې هغه یو کنځل وکړل او تا ورته دوه وکړل، هغه یو خبره وکړله او تا ورته دوه ور وګرځولې. نه، دا د رشتہ دارۍ خاطر دی، بس زما خیر دی، رور مې دی، هېڅ خبره نه ده، کشر دی رانه او په کشر باندې به زه شفقت کوم. مشر دی رانه، مشر راته غوسه وکړله، خیر دی. د رشتہ دارۍ په خیال ساتلو باندې د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها د طرفنا نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکولی کیږي، لا یخزیک الله ابدا، لن یضیعک الله ابدا. الله به تا چرته نه ضایع کوي، تا به الله چرته نه خفه کوي. ولې؟ ته د رشتہ دارو خیال ساتي. دویم فایده په دې کې څه ده؟ څوک چې په رشتہ دارۍ کې گزاره کوي، دویمه فایده پکې د رزق فراخي ده، الله په رزق کې فراخي راولي. دریمه فایده پکې په عمر کې برکت ده. من احب ان ينسأ له في اجله فليصل رحمه. څوک چې خپل عمر ډیرول غواړي، بعض عمرونه الله داغي تقدیر الله معلق کړی وي، زوړن کړی وي. یره کو دې سړي د رور سره روري وپالله نو الله لیکلی وي 10 کاله ورله سیوایي ژوند ورکو، او کو وی نه پالله بس دا 10 کاله کټ پې لګوم. نو په رشتہ دارۍ کې گزاره کولو سره الله رب العالمین عمر اوږدوي. مرګ ته د چا سمی دی؟ مونږ او تاسو هر سړی وایو چې زما عمر دی سیوا دی. بعضې علما فرمایي چې نه، مقدار به یم اقم رهي، خو په لږ عمر کې به الله درله ډېر برکت ورواچي او ډېر د خیر کارونه به درنه الله واخلي. دې ته د عمر اوږدېدل ویل. نو یو ورته فرمایي وي ته نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ته د رشتہ دارۍ خیال ساتي، او دویم ورته فرمایي وتصدق الحدیث، خبرې رښتیا کې، او دریم ورته فرمایي وتقری الضیفه، ته د میلمنو ډېر خیال ساتي، او څلورم ورته فرمایي وتحمل الکله، د بوجدارو خلقو سره بوج اوچته، او پنځم ورته فرمایي وتکسب المعدومه یا وتکسب المعدومه، چې د چا د آمدنۍ څه ذرایع وسایل نه وي ته ورله لګیایي او هغې له د آمدنۍ څه وسایل او څه ذرایع ورله برابروي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي. او اخرنۍ خبره ورته کوي وتعینو علی نوائب الحق. الله د طرف نه چې کومه حادثه راشي لکه دا سیلاب چې راغلی نو په هغې کې د خلقو سره د امداد دپاره تا ملا تړلي او ته ولاړي، نبي علیه السلام ته وایي. نو دا صفت چې په چا کې وي، دا اوه صفتونه، نو اذن لا یخزیک الله ابدا. دا ورته نه وایي چې ته مونځ کې تا به خدای ساتي، دا ورته نه وایي چې ته تلاوت کې تا به خدای ساتي، دا ورته نه وایي چې ته روژه نیسې تا به خدای ساتي، دا ورته نه وایي چې ته ذکر کې تا به الله ساتي. نه، ته د نورو خلقو په خدمت کې مصروف یې او د نورو خلقو سره خیرخواهي لټې، نو الله به ستا سره خیرخواهي لټوي.